اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شپې ورځې د محرم د عزادارۍ شپې ورځې دي. ټوله دنیا آواز اوچت دی د لبیک یا حسین آواز. ایدی آواز مطلب دا دی چې مو مولا حسین سره ولاړ یو، مولا حسین سره کوم قیام دی هغه کې مدد کوو. لکه مثلا عیسی علیه السلام دی من انصاری الی الله، چوب دی چې مو سره مدد وکړي خدای لارې کې. نحن انصار الله، هم آپ کی مددگار ہے، موی تو مددگار یو، موی خدای مددگار یو. بهرحال ما و تاسې خصوصا شیعه څه زیات دغې مسالې کې ټولو نه مخکې دي. سینې ویلې کې ژړا ویلې کې، خو بیا دا خبره کوم چې مو دغه دروازې په کور دی چې تا بند نه کړو. د حسین لارې په کور دی چې تا بند نه شي، مولا حسین لارې په کور دی ټول د خلاصې شي. و پیغام داسې طریقې سره وي چې هغه یې دل ازری والا پیغام نه وي، هغه کې چا د مقدساتو اهانت توهین نه وي. ټوله په کار د فوکس شي شیعه سني چی عنوان سره چې یو داسې بلاک کې ودرېږي چې هغه بلاک ته د حسیني بلاک نه ویلی شي، یزیدي بلاک مقابله کې ودرېږي چې هغه یزیدي بلاک کې چوک ویلی نه دی چې اوصاف د یزیدو کې موجود دي، د یزیدیت اوصافو کې موجود دي. دغه بلاک په کار دغه بلاک مقابله کې شي. چاهې مورور دی هغه شیعه ویلی نه دی، هغه ظالم دی، هغه بدعت گذار دی، هغه خرافات پرست دی، هغه د جهالت پرست دی، هغه معاشره کې د جهالت د ظلم وایرس پیلو کوي. زه په کار د حسیني بلاک کې خپل حسیني سني سره ودرېږم دې مقابله کې. که چیرې هغه یو سني دی چې هغه کې د یزیدیت اوصاف دي، هغه د معاشرې نسور دی، هغه د قرآن و د دین و د اهل بیت علیهم السلام و سیرت نبوی، اهداف نبوی، قیام نبوی، تحریک نبوی، اسلام نبوی ایدغ نظام خلاف ده. روشن خیاله آڑ کی غاڑی خواہشات نفسانی پر شاد کی، روشن خیاله خیال کوشش سوچ کی بنیاد باندی غاڑی دا معاشره گناهانو طرف تا بوسی. پکار ده آغا سنی دغ بلاک کی دا حسینی یا خلاف وداری کی. یو شای چې ما و تاسې تقسیم کړیو هغه دی وجې نه چې که چیرې ایما ورور دی خو څه ظالم دی زه ورسره ولاړ یم، ایتا ورور دی ظالم دی تا ورسره ولاړ یې. دې ته عربۍ کې تعصب نه ویلی شي، عصبیت نه ویلی شي. مولا حسین خپل قیام کې چې یو شي خلاف پاسېدلو هغه عصبیت و، هغه تعصب و. مولا حسین دوی دماغونه دا شی وبسلو، څه وبسو ذهنه دا شی تعصب ذهنه وبسوی، خپلو ابا و اجدادو باندې، خپلو وړونو باندې، خپلو ترو زمانو باندې، خپلې علاقې والا باندې، خپل اخکاس باندې څه هغه سره ژبې کې شریک دی، ځمکې کې سره شریک دی. که چیرې ظالم دی ته نوریا شه پرېږدي دا تنهایی کوي دغه ظالم، تاسې هغه ته یو بلاک کې ودرې کوئ. دا شی نه ډېر مهم دی چې په کار دی دغه باندې مو کار وکړو، دغه مو خواري وکړو. یمو بعد حسین داسې الوړه جنډا وي چې هغې جنډې لاندې په کار دی بلا تفریق دغو ظالمانو خلاف، بلا تفریق خاینانو خلاف، بلا تفریق حرمخورو خلاف. یمو یو آواز اوچت وي، یو پیغام اوچت وي، دغې دنیا ته وښیو چې موږ چا سره ولاړ یو. نن یو شی چې هغه زه مهم ګڼم واضح کوم چې آیا مرداباد سره مو چیا وکړو یا زنده‌باد سره د یزید، زنده‌باد سره د حسین او مرداباد سره د یزید مو چیا وکړلو. دا مو وکړله چې مو ظالمانو سره نه یو. آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خپلې تندې برابر یو ګیلاس اوبه یا ته سمندر نه ځان ته راخلي، خپل واس مطابق، خپل څوره تکاده دی هغه مطابق په کار دی یو کار وشي. نن یو شی چې مو په کار دی هغه څرګند کو، هغه دا دی چې زنده یزید دنیا ته وښیو. یو مرده یزید دی سن 61 هجری والا چې مولا حسین دفن کړلو، ورمنې زینب خود بود دفن کو، ختم کو، ملامت یې کړلو، ورک یې کړلو دغه ملعون. اما زنده یزید چې هغه د یزید اوصافو باندې مشتمل دی، مو په کار دی هغه خلاف خپل پیغام دنیا ته ورسوو، هغه خلاف څومره آواز اوچتلو شي په کار دی اوچتې کو. آیا امریکا زنده یزید نه دی؟ تو صفحه دی چې یمن کې څومره وینه یې تاره کړله، څومره د مسلمانو وینې دې د لاسه تعالی شوه. نن افغانستان چې کوم حالاتو سره روبرو دی، عراق چې کوم حالاتو سره روبرو دی، چې کوم ملک ته لاړ دی هغه ملک کې مشکلاتو سره روبرو کړی دی. ایران دپاره د جمهوریت د هیومن رایټس نارې لګوي، خو نورو ملکو کې ډکټیټرشپ حمایت کوي. دا یو زنده یزید مثال دی.
او دغه ذیل کې وسره څه اته شهر کې زنده یزید اته کلی کې زنده یزید اته محلي کې زنده یزید څه هغه دغه صفات مالک دی څه کوم صفتونه یزید کې دغه دي کې موجود وي هغه صفات سره غوړي اسلام کمزور کی قرآن کمزور کی اهداف بزرگ پیغمبر کریم کمزور کی هغه خلاف وکړي مو आवाज اوچاتوي وکړي څوره आवाज رسیږي تو فیسبوک پوری واسطه تو لیکلی پوری ده مزاحمات ویلی نوی مفاهمات لیاری سراسره مزاحمات سي دوی مقابله کی وشي دغه خلاف وشي دغه ظلمانو خلاف وشي نلیزا یو شای چې بیا یو ریاض کوم په کور دی ایمو دغه ظالم خلاف قاتل خلاف خاین خلاف آواز اوچتوي هغه نکته چې کوم ذکر کوم هغه دی همدرد حسین همراه حسین یو مشکل دغه دی چې مو همدرد حسین یو خو لیکن همراه حسین نه یو همدرد حسین دا مثلا مولا حسین تو مو جړو کی مدد کو سینې زنه کی مدد کو हमने سبیل लगाया مو شربات وش کړل مو وبو وش کړل یہ همدرد حسین ہے همراه حسین صد حسین کو مقصد هغه سره تودارېږي حسین ځون باندې تکلیف واخستلو ځون باندې زیاړې واخستلې ځون باندې سب واخستلو ځون باندې قاتل واخستلو ځون باندې دربدري واخستله ځون باندې د خیمو سولې واخستله ځون باندې د بچو شهادت واخستلې ځون شهادت واخستلو د خویاندو بازار تاګ واخستلو تاسو دا شینه ځون باندې واخلي همراه حسیني کچيري هغه تکلیفونه چې حسین باندې رغلي دي هغه ته نه خلي واغنا سیر تکیگی همدرد حسین بویژه خو همراه حسین شکیدای همراه حسین لکه مسلم بن عقیل ده همدرد حسین لکه عبدالله ابن عمر ساغه مولا حسین ته ویل څه خط اسکا زتو چاپ کوم چې رسول کوم ځای باندې صاحب کړی لیکن ماغه عبدالله مولا حسین سره کربلا ته نه وروړو همراه نشو سره مو پکار دی همراه حسین وو په ځای د همدرد حسین حسین ته د همدردۍ فایده نشته حسین ته نه همراهي غواړي داسې مثلا پیغمبر حسین مني وویله څه حسین ما نه دی یعنی حسین اما همراه دی ما سره ولاړ دی اما مقصد کامیاب کړلو کمال ته ورسولو بیا اندغه پیغمبري که چا حسین فالو کړلو که څوک حسین سره همراه شو فانه مني صرف حسین تیا مني مانه ایمال یاري ولای بیا تیا ایمال یاري ولای خو که چیرې فالو د نکړلو همراه نشولې پیغمبر به چې لیس مني ته مانه نه ته مو مسلمانو دایره کې نه بس داغه همراه حسین و همدرد حسین کې فرق دی مو پکار دی همراه حسین شو په ځای د همدرد حسین واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین